پاک بشمیر نعمتونه دي او په دې بشمیر نعمتونو کې قرآن پاک یو ډېر لوی نعمت دی او ټوله دنیا کې مسلمانان د دې قرآن په خدمت کې لګیا دي او د عالمان دینی مدرسې جوړوي او د دین ښودنه کوي د دین خدمت کوي څنګه چې مسلمانان په دنیا کې د دینی مدرسې جوړوي نو دغه شان د کافران هم د زمن دینی مدرسې جوړوي او چلوي او دا قرآن او دا حدیث او دا فقه دا کافران هم بیانوي او د کافرانو د دینی مدرسو غرض او مقصد جدا دی او د مسلمانانو غرض او مقصد جدا دی مسلمانان عالمان دینی مدرسې جوړوي په دې نیت باندې چې دا قوم د الله د حکمونو نه خبر شي د الله حکمونه ومني دنیا هم خشته شي آخرت هم خشته شي او ټول جنت ته تلو والا جوړ شي زموږ د عالمانو د دینی مدرسو دغه غرض او مقصد وي چې دا ټول د الله جنتیان کړي او دا کافران چې د دین مدرسې جوړوي نو د دوی غرض او مقصد دا دی چې موږ دا قرآن او دا حدیث دومره زده کړو چې یو ساده مسلمان په کافر کو هغه په دوزخ ته ورسوو نو په دې غرض باندې کافران هم زموږ دیني مدرسې جوړوي او چلوي په هندوستان کې یو هندو هغه په قرآن باندې ښه محنت وکړ او په قرآن یې ځان ډېر ښه پوه کړ او چې کمال ته ورسېده نو د دیوبند عالمانو ته چیلنج ورکړ وی ما سره بحث وکړې نو زه به د قرآن نه ثابتوم چې دا قرآن د الله کتاب نه دی د الله کلام نه دی دا د چا بنده کلام دی دا د الله کلام نه دی من مسلمانان وایو چې قرآن د الله کلام دی او دغه هندو وایي زه به د قرآن نه ثابتوم چې دا قرآن د الله کلام نه دی دا د بنده کلام دی د دیوبند عالمانو ته چیلنج ورکړ د دې هندو نوم دی دیانا لال پرشاد د دیوبند بزرګانو ورته علامه شمس الحق افغاني رحمت الله علیه میدان ته راوویست او د سره بحث وکړي تاریخ مقرر شو ځای مقرر شو لوی میدان کې ډېر زیات خلک راجمع شو یو مسلمان عالم او یو هندو په قرآن بحث کوي هغه میدان کې دیانا لال پرشاد وی دا قرآن دا اللہ کلام ندے دا بندہ کلام دے وی دا قرآن نصابتون علامہ شمس الحق افغانی رحمت اللہ علیہ وطوی وی دا قرآن کمزے نصابتی گی چی دا اللہ کلام ندے دیانا لال پرشاد سورة فاتحہ شروع کلا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين ويقين نصابتيجي جداد الله كلام نبي دبند كلام دي كذاب الله كلامي نبا إياك نعبد وإياك نستعين معنا خدانا من تعالى عبادتك وتعالى مدد غارو نو الله چاته وي چې تعالی عبادت کوم او تعالی مدد غواړم او دا الله کلام نه دی دا د چا بنده کلام دی او دا بنده الله ته وي چې الله تعالی عبادت کوم او تعالی مدد غواړم دا د بنده کلام دی د الله کلام نه دی علامہ شمس الحق افغانی رحمت اللہ علیہ وطوی تا زمن دا قرآن شریف ترتیب یاد دی
هغه هندو بالکل ما ته یاد 114 سورتونه دي. اول سورت فاتحه و آخر سورت الناس دی. افغانی صاحب ورته دا ترتیب تپوس نه کوم چې زمونږ مخکې کوم قرآن شریف پروت دی نو اول کې فاتحه و آخر کې سورت الناس. دا ترتیب تپوس نه کوم. زمونږ دا قرآن شریف چې الله نازلو نو په وضع غوند کتاب موږ له نو راکړی، بلکې دا به د ضرورت مطابق لږ لږ قرآن نازلېده. نو زه دغه ترتیب تپوس کوم، دی ته وایي ترتیب نزولي. تا ته زمونږ د قرآن شریف ترتیب یاد دی. نو په ترتیب نزولي باندې بیا نه لال پرشاد پوه نه و. افغانی صاحب وتی سورت فاتحه سوال نمبر سورت دی، هغه ته 1 نمبر دی که نه د قرآن په اول کې لیکل شو 1 نمبر دی، هغه ته نه 1 نمبر نه دی. سورت فاتحه 5 نمبر سورت دی، دا 1 نمبر نه دی. او کله چې الله قرآن په غار حرا کې نازلول شروع کړ نو اول اقرأ باسم ربک الذی خلق، د سورة العلق آیاتونه راغله نو 1 نمبر هغه دی او سورت فاتحه 5 نمبر کې ده. او زمونږ د قرآن سورت فاتحه د دې ګڼ نومونه د یو نوم یې د سورت المسأله، یعنې په دې کې الله بنده ته د سوال کولو چل ښیي چې بنده ته زما نه څه غواړې نو ما ته به درخواست داسې وکړې، سوال به داسې وکړې چې اول به زما حمد و ثنا ووایې، صفتونه به مې بیان کړي، او بیا به خپل خدمات پیش کړي چې زه تا له عبادت کوم، تا نه مدد غواړم، او بیا به خپل مقصد وغواړي چې اهدنا الصراط والمستقیم. نو دې نه مخکې الله دې بنده ته اقرأ یا بنده ته ما ته ووایه چې الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. نو دا د الله کلام دی او الله د دې نه مخکې بنده ته حکم کړی چې بنده ته ما ته داسې ووایه، نو دا د بنده کلام نه دی، د الله کلام دی. نو بیا نه لال پرشاد الله جواب پاتې شو، فبهت الذي کفر، کافر چې نو هغه بس خاموش او ملامت پاتې شو. نو قرآن پاک د الله کلام دی او په هر کلام کې خپل اثر وي. د انسانانو په کلام کې اثر شته او د الله په کلام کې هم اثر شته. عبدالرحمن بابا موږ لیدلی نه دی، خو پښتنو ته د عبدالرحمن بابا شعرونه یاد دي او موقع په موقع د هغه ښکلي اشعار وایي او بیا په دې زړه کې راشي چې د عبدالرحمن بابا لیدلی نو څونه به ښه وه. نو دا د هغه د کلام اثر دی چې د هغه د لیدو شوق پکې پیدا کېږي. پخوا زمانه کې د مسلمانانو دا بادشاهان چې دي نو دا عالمان مو، شاعران مو، ادیبان مو او د علم او د شعر و شاعرۍ سره مینه محبت وو او یو شوق یې وو. په ایران کې یو بادشاه و او هغه شاعر و. نو یو ځل هغه یو شعر ووی، وی در ابلق کسی کندید موجود، در مرغلرې ته وایي، ابلق هغه مرغلرې ته چې نیمه سپینه او نیمه توره وي. نو دی وایي چې در ابلق کسی کندید موجود، هغه مرغلره چې نیمه سپینه ده او نیمه توره ده نو دا به ډېره کمه موجود کېږي. دې پسې دویم شعر ویل غوښتل، کوشش یې وکړ خو ذهن ته سره نغلم نو شعر جوړ نه شو. نو دې پریشان دی چې خدای د دې پسې دویمه کړی اوس زه څنګه جوړه کړم یا بل څوک چې دا شعر پوره شي. نو خپلو ملګرو ته یې دې پسې ما له دویم شعر جوړ کړ، نو هغوی کوشش وکړو خو کار ونه شو.
هلته کار ونشو د ایران بادشاه هندوستان کې اورنګزیب عالمگیر بادشاه ته خط راولېږه چې ما دا نیم شعر ویلی دی نو نیم ورپسې ته راته جوړ کړه یا ستا ملګري دي جوړ کړي. اورنګزیب بادشاه خپلو ملګرو ته وایي چې ایرانۍ داسې وایي بله بیا شعر جوړول غواړي نو د اورنګزیب بادشاه ملګرو هم ونه کړی شو. او هغه هم شاعره وه. د اورنګزیب بادشاه خپلې لور ته وویله چې د ایران بادشاه نیم شعر رالېږلی نیم ورپسې نور جوړول غواړي که ته یې جوړ کړې. د دغه وخت کې د بادشاه لور هم څه لفټ ورنه کړ. په بل وخت کې د بادشاه لور ځان له سترګو کې رانجه اچول. یو غټه شیشه مخامخ پرته وه هغې کې یې کتل او ځان له سترګو کې رانجه اچول. نو سړی رجلونه کې وه نو سترګه کې وه نو بیا سړی رجلونه کې نو بیا سترګه کې نو درېیم سړی چې سترګه کې وه نو هغه روان ورغله سترګه خوږ شوله او د دې سترګې نه یو اوښکه توی شوله او دا اوښکه دې شیشې ته مخامخ چې ځمکې ته روانه ګول دایره کې تاویږي او ځمکې ته پرېوتله نو دوی په شیشه کې ولیدل چې دا یو طرف په رنګو تور او بل طرف سپین دی. بے اختیار خولې ته رالل مګر اشکې بوتان چې سرمه آلود یو ځل یې په کاغذ باندې ولیکه. در ابلق کسی کمدی به موجود هغه مرغله چې نیمه سپینه نیمه توره د هغه کمه موجود کېږي مګر اشکې بوتان چې سرمه آلود خو د معشوقې د سترګو هغه اوښکه چې نیمه پرنجو توره نیمه سپینه دا هم ډېره کمه میلاویږي. شعر برابر شو کاغذ باندې ولیکه او ایران بادشاه ته ولېږه. هغه چې کله وکتل نو ډېر زیات خوشحاله شو دا شعر یې خوښ شو. اورنګزیب بادشاه ته بیا خط راولېږه چې دا د کوم شاعر کلام دی هغه شاعر موږ ته ایران ته راولېږه موږ به ډېر لوی قدر عزت وکړو ډېر انعام به ورله ورکړو. اوس دا خط چې کله اورنګزیب بادشاه ته راغی چې ایراني بادشاه وایي شاعر لیدل غواړم نو هغه خپلې لور ته وایي چې لوره ما خو ایرانی بادشاه ته دا نه ویل چې دا زما د لور شعر دی هغه خو وایي چې دا د چا سړي شعر دی دا سړی ماله راولېږه. زه خو پښتون یم زه خو د خپلې لور سطر د پردو سړو نه نه ماتوم. اورنګزیب بادشاه که پښتو ویل او که نه ویله موږ وایو پښتون او پښتون موږ غیرتي ته وایو او پښتانه د پخوا نه ډېر غیرتیان دي دوی د خپلو زنانو سفر کوي. پخوا دا موټرې وغیره نه وې او غم خادله چې به څوک تلل نو ټانګه کې به تلل او زنانه به نه تلل که چېرته به ضرورت و نو کور کوڅې ته به ټانګه چې راغله نو د کټ څادره به یې ترې ګیر چاپېره وتړلې او بیا د کټ څادرې په ستن تار به یې ترې تک وویسته یا به یې ورته پکسوې واچولې او بیا به زنانه په پرده کې راووتل او ټانګې ته به وختل ټانګې والا به بیا کېناسته نه په سیټو په پیدان به ولاړو نو د زنانه به دومره په پرده کې د یو ځای نه بل ځای ته تلله. هغه پښتو اوس نشته دی اوس لارو کوڅو ته راوتلي دي او په سایکل او په موټر سایکل باندې ګرځي. هغه پخوانی پښتو ښه وه وایي پښتون پښتنه د پښتون نه په پښتو کې پوښتي خو ډېر کچه شي چې پښتون ترې نه پښتو د پخوانو وپوښتي. پخوانی پښتو چې تپوس وکړي نو کچه شي ملامته شي چې هغه وخت کې څه حال دی اوس وخت کې څه حال دی. اورنګزیب بادشاه وایي چې ما خو ایراني بادشاه ته نه دي ویلي چې دا زما د لور شعر دی. نو لور ورته وایي بابا زه دویم شعر لیکمه او ایراني بادشاه له ولېږه نه پوهېږو چې نو بیا به نه وایي چې ملاقات کومه. د اورنګزیب بادشاه لور زیب النساء نوم دی او د دې تخلص دی مخفي. د هغې شعر ولیکه وی در سخن مخفی منم چوبوی گل در برگ گل هر که دیدن میل دارد در سخن بیند مرا. در سخن مخفی منم ز پخپل خبرو که پټیم چوبوی گل در برگ گل
څنګه چې د ګلاب د ګل پاڼو کې خوشبو پټه ده هر کې دیدن میله دارد درسه هم میند مرا ما که څوک لیدل غواړي نو ما دې زما په کلام کې وویني مخامخ ملاقات ناممکن دی ایرانی بادشاہ ته چې دا شعر ورسېده پوه شو چې دا د زنانه شعر دی او ملاقات نه کېږي نو بیا دوباره نه دی ویلی نو دا د ایران نه هندوستان پورې د لیدو شوق چې پیدا شو دا د کلام اثر دی کلام کې دومره کشش دی چې د دې د هغې نه د لیدو شوق پیدا شو شاعر لیدل غواړم نو د انسان په کلام کې دومره اثر شته نو د الله په کلام کې د دې نه ډېر لوی اثر شته موسی علیه السلام په کوه طور باندې د الله پاک سره ښکلې خبرې کړې دي او د خبره مزیدار خوند موسی علیه السلام ته ورکړه یا الله دا خبرې د دونه ښکلې چې ته به څونه ښکلې رب ارني انظر الیک ربه ځان راته وښیه چې لږ دې ووینم خبرې ښکلې دي ته به څونه ښکلې اوس دنیا کمزورې ده د دنیا سترګې هم کمزورې دي نو په دې کمزورې سترګو د کمزورې ماحول کې د الله لیدل ګران دي الله ورته لن تراني ما هرګز لیدی نشي البته ستا د تسنۍ دپاره بېغر ته کوټې غوندې جلوه ښیمه نو که بېغر د لیدو برداشت وکړه نو ته به برداشت وکړې او که غر د لیدو برداشت نشي کولی نو ته هم برداشت نشي کولی نو دی غر ته د قچې ګوتې د څوکې نه کم مقدار کې جلوه الله وښوله غر په لقېدو شو توتړ شو وخر موسی صاعقا موسی علیه السلام بهوش راپرېوته چې کله د جلوې کیفیت ختم شو موسی علیه السلام هوش کې راغی یا الله توبه دنیا کې خو غواړم نه و دې خبره د دونه خوند راکړی دی چې د دیدار نه صبرېږم هم نه نو که دلته وي نو قیامت کې به دیدار راکې نو الله ورته وایي د قیامت په ورځ به دیدار درکومه زموږ پیغمبر علیه السلام به د قیامت په ورځ باندې لومړی د قبر نه راوځي خو پیغمبر علیه السلام فرمایي چې داسې بره وګورم نو د عرش په کنارې پورې موسی علیه السلام ولاړ دی او دغه چغه وي رب ارني انظر الیک ربه اوس خو قیامت شو اوس خو راته ځان وښیه نو دا د دنیا نه تر آخرته پورې د لیدو شوق دا د کلام اثر دی نو چې ستا د زړه شیشه صفا وي او ته د الله دا کلام شوق او محبت سره وایې نو ستا زړه کې هم راځي چې رب ارني انظر الیک ربه خپل دیدار را الله دې موږ او تاسو ټولو ته خپل دیدار نصیب کړي د قیامت په ورځ باندې دا تمام جنتیان چې جنت ته ورسېږي هر بنده خپل ټکانې ته ورسېږي او د جنتي زندګۍ آغاز کېږي نو دا به د قرآن د تلاوت نه کېږي لکه دنیا کې یو ښکلی مجلس چې جوړ شي نو سپیس سکرټري وایي د دې بابرکته مجلس آغاز شروع د تلاوت کلام پاک نه کېږي فلاني قاضي ته خواست کومه نو دغه شانتې د جنتي زندګۍ آغاز چې کېږي نو دا به هم د قرآن د تلاوت نه کېږي رومبې تلاوت په جنت کې څوک کوي په دنیا کې داود علیه السلام ته الله ډېر ښکلی آواز ورکړو هغه به د زبور تلاوت شروع کړو نو د غرونو به هم ورسره ذکر کوو او د مارغانو به هم ورسره ذکر کوو نو داود علیه السلام ته په جنت کې الله حکم کوي وایي د جنتي زندګۍ آغاز کېږي نو ته د قرآن تلاوت وکړه نو داود علیه السلام د الله په حکم د قرآن تلاوت وکړه څه ډېر ښکلی تلاوت یې وکړو چې تلاوت ختم شو نو الله تپوس وکړه جنتیانو دا تلاوت څنګه و څه خوند یې و یا الله دا خو ډېر خوند یې وکړو وایي د دې نه نور ښکلی تلاوت اورېدل غواړئ ولې نه که وینه اورو
دین پس با اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کی نبی پیغمبر علیہ السلام بخول تلاوت کی اور چکل دا تلاوت ختم شد نبی اللہ تپوس کی دا سنگوی دا خو دیر مزیدارو دیر خوان دیو که وی نور دا دین خواندور تلاوت اوریدل خوانے ولینا اورو دین پس با اللہ دا خپل شان مناسب پخفل تلاوت کی دغه بلاکیف خوندور تلاوت الله دې موږ او تاسو ته ووایي دې پس به الله تپوس کوي بندیانو باندې نور څه غواړئ چې درکړم دې نه هېڅ هم نه غواړو چې څه خو ټول دې راکړي څه پاتې نشته الله وایي نه وغواړئ بار بار ورته وغواړئ دوی ورته یا الله کافر د دوزخ ته بوته من د جنت ته راوستو هغې له دې مخ تور کړو موږ له د مخ سپین کړو هغې له عذابونه دي موږ له قسمه قسم نعمتونه دي نور دغه څه وغواړو زموږ ذهن کې خو هېڅ څه نشته بس نور څه نه غواړو بیا الله وایي وغواړئ مسله پېښه شوې ده جنت کې اوس د دې حل پکار دی نو په دنیا کې چې عوامو ته مسله پېښه شي جومات ته لاړ شي په منډه استاد جي دا فلانۍ مسله څنګه ده استاد جي د مسلې حل بیان کړي او مقتدي خوشحاله او مطمئن لاړ شي اوس جنت کې مسله پېښه الله وایي وغواړو د عوامو ذهن کې څه شته نه نو دا عوام به جنت کې د خپلو استادانو ته رانږدې شي استاد جي څه دې وغواړو دا استادان به ورته د الله نه خپل دیدار وغواړئ نو ټول جنتیان به بیا الله ته سوال کوي یا الله موږ له خپل دیدار وغواړه الله به ټولو ته خپل دیدار ورکوي بیا به هر د جمعې په ورځ باندې نارینهو ته الله خپل دیدار ورکوي او زنانو ته به د اختر په ورځ الله خپل دیدار ورکوي دنیا کې د هلکان شوق کوي کله کله پکنیک لمځي او خوا بل خوا چکرو لمځي نو دا د پکنیک او دا د چکرو دا شوق په جنت کې وي نو د ټولو جنتیانو ته به الله حکم کړي داسې یو لوی میدان دی په جنت کې راځئ دې خوا راشه لږ دې کې چکرې ولګوئ نو هغه میدان ته چې دا ټول جنتیان نارینه وځي زنانه به خپلو کورونو کې وي نو په هغه میدان کې یو لوی غر دی د مشکو او ډېر نري میده کړي مشک دي پوډر دي او یو سیلی به الله راولي او هغه سیلی ته به حکم وکړي چې د جنتیانو له میک اپ وکړه په دنیا کې د زنانو له د میک اپ چل ډېر ښه ورځي یو ماهرترینه زنانه چې میک اپ څنګه کوي نو دغه هوا له د هغې نه ډېر ښکلې چل ورځي نو هغه هوا به دا پوډر راوالوځئ او د ټولو جنتیانو نه به میک اپ وکړي خوشحاله به شي دی به خشته شي او بیا به پرې د عطر باران نرۍ نرۍ پونه به پرې راورېږي دا خوشبو د بره نه او بیا دغه مجلس د پکنیک دا چې ختم شو زه خپلو کورونو ته نو هر سړی به خپل کور ته چې راشي و دا هوا چې هلته هغه میدان کې چلېدله دې کورونو ته اثر را رسېدلی وی نو کورونو کې دا زنانه چې دا به هم خشته شي سړی چې راشي دا خپلې بیبیانې ورته وګوري ته خو وختي بد شان دی اوس خو ډېر ښکلی وی دغه میدان ته لاړو په دغه میدان کې دا هوا راوالوتله دا میک اپ یې رالګلې دا دونه خشته شوی هغې سړی اوس دا ټول نعمتونه دا د دې قرآن د برکته دي نو عوامو ته که دا نعمتونه د جنت د الله زوال بې شمېره ملاویږي دا د چا په ذریعه دا د دې عالمانو طالبانو په ذریعه چې دوی درته په دنیا کې دا فضیلتونه بیان کړي او د الله د حکم د منلو طریقې درته دا استادان بیان کړي نو دا عوام دا چل زده کړي دا نعمتونه ټول دوی حاصلوي نو دې کې دوی مرهون منت دي د چا د دې خپلو استادانو د طالبانو د عوام د خپلو استادانو طالبانو سره مینه محبت هم ولري او د دې د قدر عزت هم کوي نو الله به ورله دا نعمتونه نور هم زیات کړي ستاسو دیني خدمات دیني جذبات د دین سره مینه او د عالمانو طالبانو سره مینه د الله همیشه نصیبه ولري او د دې د فیض